وارې ورغلي دي 3 وارې ته خیمې وسېزلې 3 وارې په شلنګ وکړلو د ولس په رای باندې راغلم د هغې په اوټ باندې راغلم او په جرأت سره راغلم سټبلشمنټ ته مې شکست ورکړی دی صوبایي حکومت ته مې شکست ورکړی دی او فیډرل ګورنمنټ ته مې شکست ورکړی دی فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی په پی ټي ایم پابندي لګولې ده نن په خیبر ضلع کې کربلا وه په خیبر ضلع کې پرم د پښتانه په یو شړه کې ناست دي د جرګې دپاره انتظامات نیسي په هغې باندې د صوبایي ګورنمنټ په حکم باندې پولیسو ریډ کړی دی او هلته پکې چې کوم دی 3 زلمي شهیدان شوي دي او 12 کسان زخمیان دي زه چې کله خبر شوم او دوی پرې ریډ کاوه زه روان شوم خیبر ضلع ته او هغه ځای ته زه پرې نه ښودلی شوم پولیسو زه هلته ایسار تلم باوجود د دې چې زه د دې معزز پارلمان برخه یم او بیا د پام 47 پیداوار نه یم په پام 45 باندې راغلم د ولس په رای باندې راغلم د هغې په اوټ باندې راغلم او په جرأت سره راغلم سټبلشمنټ ته مې شکست ورکړی دی صوبایي حکومت ته مې شکست ورکړی دی او فیډرل ګورنمنټ ته مې شکست ورکړی دی د عوامو په طاقت باندې دلته راغلم دلته به زه د عوامو خبره ږدم که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي د پښتونخوا په عوامو باندې ظلم او بربریت روان دی فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی په پی ټي ایم پابندي لګولې ده دغه پابندي د آیین او د قانون خلاف ورزي ده یو پرامله تنظیم هغه زلمي چې تیر د 20 کالو نه په قبایلي اصلاح کې کوم ظلم او بربریت وشولو د جنګ او د بدامنۍ نه تنګ راغلي دي خپل قام له خپلې خاورې نه چې کوم دی امن غواړي خپل ولس نه چې کوم دی امن غواړي پولیس نه هم امن غواړي په هغه پرامله تنظیم باندې چې کوم دی فیډرل ګورنمنټ پابندي ولګوله او پابندي پې څنګه لګولې ده جناب سپیکر صاحب دلته ذکر وشولو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 فیڈرل گورنمنٹ انڈر سیکشن 11B د دې تحت په پی ټي ایم باندې پابندي لګولې ده چې د پاکستان سي یو رجسټر تنظیم هم نه دی او دغه آیین موږ ته دا حق راکوي چې هر سړی تنظیم جوړولی شي پارټي جوړولی شي تحریک جوړولی شي او پورم د طریقه باندې د خپل انساني حقوقو دپاره د خپل قومي حقوقو دپاره پورم نه مبارزه او جدوجهد کوي د نن ورځې پورې دغه تنظیم او دغه تحریک د اوسه پورې کوم غیر آئیني غیر قانوني قدم نه دی اوچت کړی بیا چې په کوم بنیاد باندې پې پابندي لګولې ده نو په کار دا ده چې فیډرل ګورنمنټ د دغه ایکټ لاندې په 3 ورځو کې د دې ریزن ورکړي چې په کوم بنیاد باندې چې کوم دی پابندي لګوله شوې ګراونډ څه دی دوی په کوم ټیررسټ اکټیویټي کې چې کوم دی ملوث دو په کوم ځګړي کې دهشتګردي کړې ده خو مسلمان دي د دې خاورې بچي دي په کار دا ده چې ریاست د 6 کالو نه هغې چغې وایي پرم نه مبارزه کوي چې ریاست د هغې سوالونو ته جوابونه ورکړي هغې چې کوم مسایل هایلایټ کړي دي د هغې حل لارې ولټوي نن که فیډرل ګورنمنټ دی او که صوبایي ګورنمنټ دی دواړه چې کومه دی بې اختیاره دي هېڅ قسمه اختیار ورسره نشته دی صوبایي حکومت وایي چې آی جي زموږ په اختیار کې نه دی ډېره د افسوس خبره ده چې چیف سیکرټري او آی جي دا ستا د اختیار د لاندې دي دا کانسټیټیوشن یې وایي 129 ارټیکل یې وایي چې دا ستاسې د اختیار د لاندې دي بیا څنګه چې کومه دی پولیس په خپل اډر باندې مسلسل ورځي او دغه زلمیانو باندې چې پرم نه ناست دي زموږ او ستاسې د سر خیر غواړي په هغې باندې ریډ کوي 3 وارې ورغلي دي 3 وارې ته خیمې وسېزلې 3 وارې پې شیرنګ وکړلو څنګه چې د پی ټي آی په کارکونانو فیډرل ګورنمنټ شیرنګ کاوه او تاسې ورته ظلم او بربریت وه دغه شان د صوبایي حکومت 3 ځل ورغلی دی 4م ځل دی چې شیرنګ یې پې وکړلو انسوګیس یې پې استعمال کړلو بېګای ایف سي وړې ده د ایف سي د چا په اډرس باندې تللې ده جناب سپیکر صاحب دې هاوس ته د آی جي صاحب راوغوښتلی شي د هغه نه تپوس وکړلی شي چې د چا په اډرس باندې چې کومه دی تا په دغه پورم د ماشومانو باندې په دغه زلمو باندې په دغه سپین ږیرو باندې چې کوم دی دا ظلم او بربریت وکړلو عوامي نیشنل پارټي د دغه ظلم او بربریت غندنه کوي او موږ تپوس کوو د دې ریاست نه تپوس کوو د صوبایي او باقي حکومت نه
چې دا ظلم او بربریت تاسې ولې وکړلو د کم آئین دپاره چې موږ دلته دوه هفتې دا سیشن وشلېدلو چې په دې ملک کې د آئین بالادستي پکار ده د پارلمان سپرمیسي پکار ده او د پارلمان سټیټس دا دی پنشمنټ چلی نن هم د هغو په اشارو باندې چلیږي نن هم هر حکم د اغز نه راځي که دلته یې پاڅېږي جرأت دې وکړي چې دا حکم د کوم ځای نه راغلی و